سیاست کې او مذهب کې دومره اختلافات نموزي، دومره د اخلاق او دایرې نموزي چې په هغې کې د مسلمان بېعزتي کېږي، په هغې کې د پټکي بېعزتي کېږي، په هغې کې د قرآن او حدیث بېعزتي کېږي، په هغې کې د پیغمبر ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ذکریا محمودي، پېښور نیوز طرف نه. قدرمنو تاسو چې کوم دا تصویر ګورئ، د دې حقیقت درته زه بیانوم. کله چې د پی ډي ایم جلسه شوه په پېښور کې، مختلف سیاسي پارټۍ کسان راغلل، خپل خطابات فرمایل. په اخره کې قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه چې کله سټیج ته راغلو، نو هغې خپل خطاب فرمایلو نه مخکې هغې موبایل کولو، که موبایل کې قرآن مجید وایو، نو هغه قرآن مجید بیا مخالفینو کسانو هغه قرآن مجید د موبایل پاڼې نه هغه قرآن مجید پاڼې ته اخوا که هغې سره یو د اکټر یو د ډمې تصویر پرېښودو. نو هغې باره کې ما ویډیو کړې وه چې سیاست کې په مذهب کې دومره اختلاف کول او دومره چې په هغې کې د بل مسلمان بېعزتي کېږي، په هغې کې د بل مسلمان بېعزتي کېږي، د بل لیډر بېعزتي کېږي، نو دومره اختلاف نه دی پکار. تاسو چې کوم دا تصویر اوس ګورئ، دا په ملتان کې چې جلسه وه چې کنټینر ته مولانا فضل الرحمن ختو، نو هغه تصویر دی راغستی دی. اوس دا هغه کنټینر ته ختو، دا اوس دی په خره باندې سور کړی دی. نو دومره اختلاف په سیاست کې او په مذهب کې دومره اختلاف مه کوئ، دومره چې په هغې کې د بل مسلمان بېعزتي وشي. دا اوس د مولانا فضل الرحمن تاسو یوازې بېعزتي ونه کړه، دا تاسو د پټکي بېعزتي وکړه، دا تاسو د قرآن کریم بېعزتي وکړه، ځکه د په سینه کې قرآن مجید دی. تاسو د پیغمبر بېعزتي وکړه. تاسو ولې دومره اختلاف کوئ په سیاست کې؟ د اخلاقو دایرې نه وځئ چې په هغې کې د مسلمانانو بېعزتي کېږي، په هغې کې د علماو بېعزتي کېږي. دا تاسو چې کوم دا پیج هم ورسره ګورئ، دا بر یې ورکړی دی جمعیت علماء اسلام. دا یقینا چې دا ډېر داسې خلک دي چې هغې د جمعیت علماء اسلام په نامه باندې خپلې آیډیانې جوړې کړي او هغې کې هم د هغې خلاف پوسټونه شیر کوي. نو دې نه هم ځان وساتئ، دې ته بالکل سوچ کوئ او غور کوئ، د خلکو آیډي پوره ګورئ. بعضې هیکران وي چې هغې درنه آیډي پټه کړي، بیا غلط شی نه ستا د آیډۍ نه شیر کوي، نو دې کې به ډېر زیات احتیاط کوئ. څنګه تاسو ګورئ اوس د دې بره نوم دی جمعیت علماء اسلامي نوم ورکړی دی او ورکړی هم د مولانا فضل الرحمن خلاف پوسټ دی. داسې د نورو علماو په نامه باندې آیډیانې جوړي، پیجونه جوړي او هغې کې د هغې خلاف تصویران ورکړي، د هغې خلاف پوسټونه ورکړي. نو دې نه بالکل ځان وساتئ. او سیاست کې او مذهب کې دومره اختلافاتو نموزئ، دومره د اخلاقو دایرې نموزئ چې په هغې کې د مسلمان بېعزتي کېږي، په هغې کې د پټکي بېعزتي کېږي، په هغې کې د قرآن او حدیث بېعزتي کېږي، په هغې کې د پیغمبر د سنتو بېعزتي کېږي. نو داسې قسمه داسې دومره حده پورې موزئ د اخلاقو دایرې نه. لږ اختلاف لږ د حده پورې خپل لیمټ کې پکار دی، دې نه زیات نه دی پکار. دا ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ چې ټول مسلمانان وګوري.